دا وایي چې مونږ اورېدلي چې کم ماشومانی د هغې امتیاز پاکې او کپړې ورسره نه ناپاکه کېږي زمونږ مذهب دا دی دا یو دوه مذاهب دي مختلف په احادیثو مبارکو کې د هغې د وجې نه داسې جوړ شوي دوه مذاهب مختلف هغه دا چې یو ماشوم دی او هغه پی خوري لا روټۍ هغه نه وي شروع کړي نو د هغه امتیازي هغه پاکې دي ځکه داسې روایاتو کې راځي چې نبي علیه السلام فرمایي چې د ماشوم چې یو سړی خوراک کوي او د هغه امتیاز په جسم ولګي نو په هغې کې انزل دي او کم چې ماشوم وي نو په هغې کې صرف پرمکیا ده خو دغه مذهب زمونږ نه دی زمونږ سره نور روایات دي د هغې په بنیاد باندې که ماشوم پی خوري که ماشوم غټي خو په دواړو صورتونو کې انزل دي د ماشوم چې کم امتیاز دي یا بېلمازه دي د شادي شده سړي دپاره چې کله هغه بدکاري وکړي نو د هغه دپاره رجم دی سنګسارول دي او چې کم غیر شادي شده د هغه سزا کمه ده هغه صرف سل کوړي دي دا ولې دا ځکه چې کله د الله جل شانو احسان په یو سړي باندې سیوي او یو انسان داسي چې په هغه باندې الله جل شانو احسان د دې بل په نسبت سره کمی دا کم احسان والا که دی ګناه کوي دا دونه غلط کار نه دی خو دا ډیر احسان والا دی یو غلط کار کوي دا ډیره غټه ګناه ده زه تا ته وایم عام خلک دي که نه عام خلک دي که هغې مونږ ته سپکې سپوري وي بې ادبي وکړي انسان پې غوږ نه ګري او که یو خپل سړی چې ټول عمر پې احسانات کړي او هغه غلط کار وکړي بیا څه چلي دې خبرې ته هم خیال دی اوس یو سړی داسې دی چې هغه باندې الله جل شانو احسان کړی دی چې واده کړی دی یو سړی داسې دی چې واده نه دی کړی نو په ده باندې واده هغه احسان لا نه دی شوی نو که دی اوس ترته یو غلط کار کوي نه الله وله سزا لږ کمه مقرر کړي ځکه هغه احسان پې نشته نو الله جل شانو وله سزا کمه مقرر کړي سل کوړي خو چې یو سړی هغه د دغه احسان د واده باوجود چې د الله جل شانو پې شوی دی بیا هم یو غلط کار کوي نو دی ډېر غټ ناشکره دی الله جل شانو وله سزا هم سیوا کړې ده پوهېږئ په دې باندې انسان زنا ولې کوي د شهوت ته سر کولو دپاره نو د شهوت ته سر کولو ځای خو د سره شته چې د ښځه ده د دې باوجود دی زنا کوي پته لګي دا ډېر غټ ناشکره انسان دی نو سزا یې مولا سیوا مقرر کړه پوهېږئ په دې خبرو باندې په ګوړه کې رنګ کاټ اچول جایز دي که ناجایز دي ګوره یاد ساتئ چې ځینې څیز ای داسې که نه هغه بغیر د ملاوټ نه جوړېږي ځینې څیز ای داسې چې بغیر د ملاوټ نه جوړېږي اوس ګوړه ده نو ګوړه خلک دوه قسمه خوښوي یو هغه چې بغیر د رنګ کاټ یې خوښوي نو هغې له بغیر رنګ کاټه ورکوه اوس ځینې خلک داسې چې هغه سپینه او ستره ګوړه خوښوي چې بالکل سپینه اگر چې رنګ کاټ پکې نو هغې له بیا هغه تیارې نو دغه قسم دا بیا په ملاوټ کې نه راځي چې د شریعت او د قانون د طرف نه په یو څیز باندې پابندي او ته د هغې باوجود د هغې خلاف کې هغه ملاوټ ته کېږي ملاوټ نه حسابېږي ښه صحیح ده نو رنګ کاټ دا خو د ګوړې سره تړلې خبره ده او یو سړی د هغې باوجود وي چې زما رنګ کاټ والا نه ده خو دا توره ګوړه مې خوښه نه بیا به ورته هغه ورکوې چې بغیر رنګ کاټ بیا که ته رنګ کاټ والا ګوړه ورکوې دو نمبري ورسره کښې نه دا بیا په ملاوټ کې شمارلی کېږي نو ځینې څیزونه داسې چې هغه بغیر د ملاوټ نه سره کېږي نه لکه یو سړی دی هغه هوټل ته لاړ شي چې په ما باندې اوس که یو کپ نو ځینې خلک چې هغه 10 روپیا ورکوي چې په ما چې اوس که نو هغه یي چې دود پتی سټرانګ پوهېږئ په دې باندې او ځینې انسان داسې چې هغه 10 والا کپ خوښوي 10 والا کپ دا مطلب دی چې په هغې کې اووم اسمان هم ښکاري نه هغه چی نو اوس به ته وایې چې دغه په دې چیو کې اوبه اچولي دا ملاوټ کې نه ملاوټ دا خو سړي پورې خبره صحیح ده دا بالکل کیمیکل دی نو ته به اوس پې پکار دی چې یار دا چونکې نقصان دی نو دا ناروا پکارو نه بیا خو پیپسیس کله هم ناروا دي هغه څومره کیمیکل دي نور څونه کیمیکلز دي نو ځینې څیز ای داسې چې انسان ته پته وي چې په دې کې دا نقصان دی هغه استعمالوي هغه د امام شافعي رحمت الله علیه یو قاعده داسې شته چې هغه څیز هم په شریعت کې حرام دی کوم چې ستا صحت ته نقصان رسوي خو دغه زموږ مذهب نه دی ستا صحت ته نقصان رسوي نو د هغې مذهب والا به خامخا وایي چې فارمیچر خوړل ناروا دي د هغې مذهب والا به خامخا وایي چې کولډ ډرنکس کل دا ناروا دي پوهېږې زموږ مذهب دا نه دی مونږ په چله کې زموږ تشکیل شوی دی په لاره باندې مونږ مسافرو د جمعې په ورځ د جمعې مونځ چې کله وخت راغی د جمعې د مانځه وخت چې کله راغی نو مونږ خو بیا د ظهر د ماسپښین مونځ به کوو 2 رکعاته نو آیا د ماسپښین دا مونځ دا مونږ په جمع باندې کولی شو که نه بالکل کولی شي مونځ دی فرض مونځ دی په جمع باندې کولی شي په جمع باندې کول پکار دي ښه د چا نوم استعمالول او په هغې باندې چینل جوړول او بیا په غلا باندې ویډیوز جوړول او دا استعمالول دغه چینل دا روا دي که ناروا دي نو ته دا غلا ده نو په خپله ناروا دي پردې څیز باندې استعمالوې ښه دا ټیک نه دي که هغه اجازت ترکو بیا ټیک دي روا دي د چا د تدفین دپاره
تدفین مطلب دفن کولو لپاره تابوت استعمالول جایز دي کنه بالکل جایز دي که ناروا هم اوس فتوا ورکړی چې څوک تابوتونه خرڅي دا ټیک نه دي روا دي ښه ان ځمکې داسې چې په کې نقصانی قبر پرېوځي یا څه بله مسله په داسې ځای کې بیا ښه خبره چې په تابوت کې بند کړی شي او دفن کړی شي. ادمجي لایف انشورنس د دې باره کې ستاسو سره د شریعت رایه دا ده چې دا حرام دي ناروا دي بالکل دوکه ده ښه انشورنس داسې نور چې څومره انشورنس پروګرامز دي هغه ټول داسې دي ښه ذکرته فی ملأ خیر منه حدیث شریف کې راځي چې که انسان ما په انسانانو کې یادوي نه زه د هغې نه په ښه مجلس کې یادوم چې هغه د فرشتو مجلس دی. دې نه خو معلومیږي چې فرشتې زموږ نه بهترې دي. د دې څه جواب دی؟ دې جواب خو ما کړی چې انسانان بهتر دي د فرشتو نه. ګوره زموږ مذهب دا دی چې یو دي خاص فرشتې یو دي خاص انسانان، عام فرشتې او عام انسانان. خاص انسانان چې پیغمبران دي هغه د خاصو فرشتو نه بهتر دي چې کوم جبرائیل له میکائیل له اسرافیل له ملک الموت ته پیغمبران بهتر دي د هغې نه. او یو عام انسانان دي مسلمانانو، عام مسلمانان بهتر دي د فرشتو نه. او د وجوهات مې ذکر کړو د قرآن مجید یو آیت مبارکه مې ته پیش کړو چې وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. الله فرشتو ته فرمایل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او لومبی سجده حضرت میکائیل علیه السلام لګولې وه چې چوته فرشته ده فرشتو کې هغې سجدې لګولې. فسجد الملائکة كلهم اجمعون ټولو فرشتو سجده ولګوله آدم علیه السلام. د دې نه معلومیږي چې انسانان بهتر دي د فرشتو نه ځکه چې الله ته حکم وفرمایي چې انسان ته سجده وکړي. د احناف په کتابونو کې دا خبره ذکر شوې ده چې اورل سیکس جایز دی او تاسو په یو کلیپ کې په درس قرآن کې ویلو چې دا ناجایز دی. نو کومه خبره ټیک ته دا ما چې درته څه ویلو دقه ټیک ده ته د احناف په کتابونو باندې دونه نه پوهېږي. د هغې وجه دا ده چې هلته خبره داسې نه ده لیکلې، خبره یو شانتي لیکلې دی بل شانتي وایي. هلته دوه قوله ذکر کړي فتاوی علمګیریه کې او دواړه د قیل اقوال دي. چا علما ویلي چې دا جایز دي، چا ویلي چې دا ناجایز دي. زموږ مذهب دا دی چې ناجایز دي. یو رکعت کې انسان غلط شي نو بیا به څه کوي په آخر کې څنګه غلط شي؟ نیمګړی دی. حضرت زبیر ابن عوام دا څوک و؟ زبیر ابن عوام د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ترور زوی و، صفیه بنت عبدالمطلب د هغې زوی و. حضرت زبیر ابن عوام ډېر لوی مجاهد و. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د هر نبی او مرګری او دوست یو زما دوست او مرګری زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه دی. په اودس باندې بل اودس کول تاسو خو ویلي چې دا ثواب دی، حالانکه دا خو اسراف هم دی چې شریعت منع کوي. نه دا اسراف نه دی مسلمانه، داسې مسله نه ده. ګوره تاسو ته ما اول د اودس په مقاصدو کې یو خبره کړې وه چې د اودس او د تیمم او د غسل د دې مقصد دا دی چې د انسان خپل ګناهونو ته متوجه شي. انسان خپل ګناهونو ته متوجه. حدیث شریف کې راځي کله چې انسان هغه لپه راډکه کړي که نه او مخ ته اوبه واچوي په اودس کې نو د مخ چې څومره ګناهونه دي هغه د دې سره وغورځېږي. د لاسو کم ګناهونه دي هغه د یو قطرې سره وغورځېږي. د خپو چې کم ګناهونه دي د یو قطرې سره د اودس هغه وغورځېږي. اوس اسراف څه ته وایي؟ د تعریف او ډیفینیشن په دې چې انسان پوه شي بیا دا اشکال هغه ته ذهن کې نه راځي. هغه دا چې اسراف دې ته وایي چې اوبه استعمالول د حاجت او د ضرورت د پاسه، د حاجت او د ضرورت د پاسه اوبه استعمالول دې ته اسراف وایي. او دا ته چې د یو اودس د پاسه بل اودس کې نه په دې خو ستا ګناهونه ریږي او دا ګناهونه ریږدل زموږ حاجت او ضرورت دی که نه دی؟ خلاصه شوه. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و